السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عبید ګمریانې یم، سلامونه مې واخلئ. سوات د ښایستونو ځای دی او یقینا چې هسې په دروغه څوک نه وایي چې دا سویټزرلینډ دی د پاکستان، بلکې د هغې نه هم ښایسته دی، ځکه چې دلته مسلمانان دي. هلته خو به نور مذهبونو والا خلک دي، خو دلته خو صرف سوچه مسلمانان دي. د سوات ټریډیشن، د سوات ثقافت ظاهره ده چې دا یو ځانګړی حیثیت لري. زه دې وخت کې ولاړ یم مدین کې، دا لاندې د مدین روډ دی، دې نه مخکې د مدین بازار دی وړوکي شان. دلته مدین هوټل چې کوم دی، چې مدین ته سړی راشي مدین هوټل ته نه راځي نو بیا هم زیاتې دی. مدین هوټل ډېر زیات زوړ هوټل دی او زمونږ د شوبیز حوالې سره که وګورې، د هنر حوالې سره وګورې، نو ډېر مخکې چې کوم فلمونه جوړېده نو دلته به خلک راتله، سیلګري به هم راتله، سیلاني به هم راتله، دلته به فلمونه جوړول، شوټینګز به یې کول او مختلف قسمه اکټیویټیز دې کې شامل وو. اوس د هغه 2024 دی، د دې څه حالت دی دا تاسو سره ډسکس کوم. راځئ ما سره اوسئ، مختلف پورشن زه تاسو سره د مدین هوټل ښایم. یقینا چې تاسو به دې نه خوند هم اخلئ او دا به انجای کوئ. زما هغه وروڼه، زما هغه ویورز چې کوم د ملک نه بهر دي یا د سوات سیمې سره تعلق لري، نو هغوی باندې به دغه ځای نه ډېر زیات ښه لګي. زه به په ګیټ باندې را انټر شم. راځئ ما سره مخکې مو ګپ لګوو. جی ملګرو، دا کاریډور چې کوم دی، دا برآمدې چې کومې دي، نو دا ډېر زیات زړې دي او ظاهره د دې ساخت چې کوم دی ډېر زیات زبردست دی. خو د ستاینې وړ د دې ځای چې کوم آنرز دي هغه دي، ځکه چې لکه د دې د مینټیننس یې خیال ساتلی دی. دا دې کې مختلف کمرې دي، ظاهره ده په دې ټولو باندې یو چت دی او دا چت چې که مونږ وګورو نو دا د لرګي دی. دا ګورئ، دا د لرګي چت دی. نو دا ډېر زیات یخ موسم دی، ډېر پرفضا مقام دی. هغه طرف به زه تاسو ته ښیم چې تر سوات کوم ځای کې بهیږي. نو ما سره اوسئ، مخکې نظارې زه تاسو باندې کوم. جی ملګرو، دا ښایسته پکلنډیانې، یقینا چې دلته ژوند ډېر زیات د ژوند ډېر زیاتې مزېدارې ښکلاګانې دي. دغه سروې، دغه ونې، دا به تاسو په کتابونو کې کتلي وي، دغه ښکلاګانې دا به تاسو په کتابونو کې کتلي وي. زه یې تاسو سره مخامخ شریکوم عملي طور باندې. نو دا که داسې مونږ دا کیمره ښایي، نو لکه دا یو ډېر لوی بله برنډه ده او دې کې ښه وافر مقدار سره کمرې دي. د فلم یونټ به چې دلته راغو نو دلته به اکموډیشن هم هغوی اختیار کړو او دې کې پورشن، دې کې انګل چې کوم دي هغه هم ډېر زیات دي. که بیکګراونډ کې مونږ دغه طرف وښایو، دغه طرف دغه ریسپشن دی د دې، نو د دې د مینټیننس دی خیال ساتلی دی. دا اوس هم تقریبا ډېر زبردست حالت کې دی او داسې به ووایو چې لکه زمونږ اساسه ده، تاریخ یو پاڼه ده دا. نو دا دغه کول نه دي پکار، خرابول نه دي پکار. د دې نورې پورشنې دي اخوا او دغه طرف ته سین طرف ته، هغه پورشن هم تاسو سره ډسکس کوم. ما سره راځئ. جی ملګرو، دا هغه ځای دی چې لکه داسې به ووایو چې لکه باورچی خانه یا کچن دی. دې طرف ته ریسپشن پاتې شو او دې طرف ته لکه دا د دې زوړ کچن و، د مدین زوړ کچن و دې ځای کې. او اوس تقریبا لکه ختم شوی دی، خو لکه ډېر زیات لکه زوړ عمارت دی. نو د دې به ډېر زیات ښکلاګانې وي، د دې به ډېر زیات خوندونه و. د فلم انډسټرۍ نوموړي آرټسټان، هنرمندانو دلته وخت تېر کړی دی، دلته ژوند کړی دی او دلته مختلف فلمونه ستاسو دپاره کړي دي. راځئ مخکې ځو. جی ملګرو، دا هغه حصه ده د مدین هوټل، هغه حصه ده. بره دلته مونږ ډېر زیات شوټینګز کړي دي. ما د بریالي صمدي که چېرې زما دغه ویډیو اوري نو سلامونه هم ورته وایم. زموږ ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه هنرمند دی. هغه سره دلته ویډیوز کړي وو هغه ټایم کې. هغه ټایم آرټسټانې چې کوم وي، نوموړی آرټسټانې، هغه په دغه ویډیوز کې مونږ سره وي. نو دا وګورئ، دا ښکلاګانې، د ستنکي دغه ګلونه، دا زموږ ملګري شوټینګز له راغلي دي. نو د هغوی ګاډي دلته ولاړ دي. په دغه طرف هم مونږ تاسو وګورو، د غره دغه نظارې ډېرې زبردستې دي. دغه طرف ته که مونږ تاسو وګورو، دغه غرونه ښکاري په هغې باندې، د دوی په دې لمنو باندې، په دې سرونو باندې هغه واوره پرته ده. دې طرف ته څه کورونه، څه آبادي شوې ده. هغه ټایم کې ډېره نه وه، اوس ډېره زیاته شوه.
نو ډېر خوند کوي. ظاهره ده چې ډېر ښایسته ځای دی د سیلانو دپاره. زه هغه ویورز ته خواست کوم چې لکه هغوی چېرته ځي یو خوا بل خوا ډېرې زیاتې پیسې لګوي، نو دا سوات او بیا خاص کر دې کې مدین هوټل چې کوم دی دې کې ډېر زیات پرسکونه ماحول دی. دلته راشئ خپل فیملی سره او انجای کوئ. راځئ مخکې نور نظارې در باندې کوم. جی ملګرو دا پورشن هم کتو سره تعلق لري. زموږ په بیکګراوند باندې زموږ شکیل صاحب ولاړ دی، زموږ ډېر ښه آرټسټ، ډېر ښه هنرمند دی او د دې ډرامې پروډیوسر هم دی. اخري فیصله د دې دا ډرامه ده. نو خبره داسې ده چې دا طرف چې کوم دی دا طرف ما تاسو سره ډسکس کولو دي کې همیشه لکه موږ دې ته رومانټیک ټریز وایو، رومانټیک ټریز وایو، رومانټیک ټریز دې ته وایو. یو منټ شکیل صاحب، نو دا رومانټیک ټریز چې کوم دي که نه لکه دا ډېر کم وي نن سبا، خو بیا هم لکه هغه ملګري چې کوم هغه کسان چې خپلو کې مینه کوي، محبت کوي او دغسې د تړون وي، نو هغه د دې نه ډېر زیات خبر دي. دغه پورشن چې کوم دی د دې نه لاندې کوم پورشن دی، دا لاندې پورشن، نو ظاهره ده چې لکه که دا تاسو دا طرف وښایئ نو فیملی سره خپل فیملی سره تاسو دلته راتلی هم شئ، دلته انجای کولی شئ، ویډیوز هم کولی شئ. راځئ ما ته حمزه اوازونه کوي، دا حمزه ما ته اوازونه کوي. راځئ حمزه له ورځو چې حمزه څه وایي. جی ګرانو کتونکو دا بره پورشن ته د مدین هوټل لور رسېدم. څنګه چې ما تاسو ته وي حمزه راته اوازونه کول، نو حمزه صاحب وي چې ته خپل ډرس چینج کړه. ما تر هغې پورې ډرس چینج کولو، ډرس مې چینج کړو. یو بل سین دی هغې دپاره مزام تیارولو. اخري فیصله زموږ په روایاتو په کلتور باندې یو ډرامه ده او لوکیشن دی ډېر زبردست د دې انتخاب کړی دی. د مدین هوټل انتخاب دی ځکه کړی دی چې دا لکه ډېر زیات اولډ ټریډیشن دی او ډېر زوړ دغه دی، د دې بلډینګ دی، تاریخي بلډینګ دی. د دې سوات خپلې نغمې وایي، خپلې سندرې وایي او دغه دی روان دی. یقینا چې د دې دا سندرې ذهن له سکون ورکوي، آرام ورکوي او چې دلته راشي. خدا یو خبره ده چې خپل فیملی سره، خپل وړو زږو سره سړی دلته راشي نو ډېر زیات خوند کوي، خپل اخلی پخلی کوي، نو د ژوند نه مزې واخلئ. دغه ځای نه ما تاسو ته دا تاسو کتلي هم دي، خو در په ګوته مې په دې کړی چې د مدین هوټل یو خاص دغه دی تاریخ دی. ما تاسو ته ښودل غوښته چې لکه مدین هوټل اوس 2024 کې څنګه دی. داسې نور ښایسته ښایسته مقاماتو ته به تاسو ځان سره بوزم نورو ویډیوز کې. انشاءالله د نور ویډیوز انتظار کوئ او عنقریب به ډېر ملګري ما ته وایي چې ستا ټرینډ دا نه دی. نو زه خو دغه وایم چې لکه زه د ډرامې حوالې سره، د پلی حوالې سره، د فلم حوالې سره هر چېرته ګرځم، که هغه د پی ټي وي حوالې سره وي، که د فلم حوالې سره وي، که یوټیوب حوالې سره وي. خو زه وایم چې ځان سره خپل ملګري، خپل فینس چې کوم دي، که هغه ملک دننه دي، ملک نه بهر دي، هغوی ځان سره دغه ځایونو ته وګرځوم او دغه ځایونه ورته ګوته کړم. انشاءالله چې هغوی خپل وطن ته راشي نو بیا خپل فیملی ځان سره کړي او دغه ځایونو ته بیا ځي، هغوی سیل هم کوي او دغه وخت انجای کوي. عنقریب به زما د چینل نه تاسو یو ډېره ښه ډرامه را روانه ده انشاءالله. نوم هم صیغه راز کې دی او سبجیکټ هم ډېر زبردست دی. تاسو به ضرور خوښېږي، د هغې انتظار کوئ. تر دغې دمه پورې د الله په امان په لوی الله مسپارم. والسلام.